السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو څنګه یې؟ ښه امید دي د الله نه چې ښه به یې روغ به یې. نن تاسو ته یو واقعه بیانو او دا رښتینې واقعه ده د شیطان او د یو ښځې. یو ځل یو سړی لاړی جومات ته، مولوي صاحب جومات کې بیان کاوه. دا ویډیو ته تر اخره پورې وګورئ، انشاءالله تاسو ته په هغې کې پته ولګي. نو دا مولا په دې بیان کې وایي چې ای خلکو، الله رب العالمین د انسان سره دوه قسم شیطانان مقرر کړي دي، یو شیطان انسي بل شیطان جني. او تاسو وګورئ قرآن کې الله ویل کذلک جعلنا لكل نبي عدوا شیاطین الانس والجن یوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. نو بعضې د انسي شیطان د جني سره او جني شیطان د انسي سره ملګرتیا کوي، نو انسان دوکه کوي. دغه شان په سورې ناس کې وایي من الجنة والناس. نو چې کله مولوي صاحب دا خبرې وکړې، نو دا سړی رالی کور ته او دا خبره وکړه چې زما د شیطان د ما دوکه کوي، چې زه یو کار کوم شیطان ما سره یې سارولی نه شي. عزم یې وکړ، کور ته لاړې. نو چې کله غنمو له ورغلی، غنم یې راواخیستل، بوجۍ ته ډکه کړه چې دا صدقه کوم شیطان دې زما ما وسیسار کړي دی نه. چې کله دی را روان شه، بوجۍ یې ډکه کړه. نو ښځه ورته ووایي دا څه کوې؟ وایي دا صدقه کوم، ما نن د ملا نه اورېدلي چې انسان شیطان منع کوي. یو کار کوي د خیر خو، لیکن شیطان یې منع کوي. نو زه نن دې ما شیطان منع کوي. نو ښځه ورته وایي ته ګوره پرېږده، دا مه کوه، دغه شان د خرچې ګرانې شوي دي، داسې چل شوی دی، داسې چل شوی دی. دا ښځه لګیا شوه په دې سړي باندې زور راوړ، تر دې پورې چې اخره کې ورته وایي چې ته بچو له اوس نور اخلي او هغه په ګرانو پیسو باندې اخلي، دا تیار ته خرچه کړي. نو دا خو ته غټ تاوان ونه کړ. نو اخره کې دا چې هغه سړی راولګېد او هغه وړۍ غنم یې ایثار کړل. سړی واپس رالی جومات ته، مولا ته وایي مولوي صاحب وایي جني شیطان چې کوم دی هغه مې بالکل غرق کړی و، هغه مې بایپاس کړی و، دغه نه مې ځان خلاص کړی و، خو بس د شیطان مور راولګېده او هغې رانه خلاص کړه. نو د خپلې ښځې ته د شیطان مور ویله، ځکه چې هغه د شیطان سره په دې صدقې په منع کولو کې د شیطان سره دومره ملګرتیا وکړه. ځکه الله یوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. نو لهذا څنګه چې شیطان انسي جني د خیر د کار نه منع کول کوي، شیطان جني هم د خیر د کار نه څه کوي؟ منع کول کوي. دوستانو که چینل هم خوښ شه، نور بهترین ویډیوګانې به تاسو ته راځي، نو چینل سبسکرایب کړئ او نور ملګرو ته هم شیر کړئ.